بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب العزت مونږ او تاسو پیدا کړی یو، مونږ ته خوب دین اسلام را نصیب کړی دی. مونږه الحمدلله ټول مسلمانان یو، او کوم انسان چې اسلام قبول کړی وي او مؤمن وي نو دا به همیشه لپاره دیندار وي. دغه انسان چې کوم دیندار انسان دی دا مونږ ټول یو، مونږ په چا باندې دا شک نشو کولای چې دا انسان یعنی دیندار نه دی، ګناهګار دی. ځکه چې مونږه دغه پاک دین قبول کړی دی نو دغه انسان د پاره د یو څو خبرو دا په دې باندې عمل کول ضروري وي. اول نمبر چې دغه دیندار او نیک انسان وي، پکار ده چې دا د الله رب العزت په تمام نعمتونو باندې شکر ادا کړي، او خصوصا په دې خبره باندې شکر ادا کړي چې یا الله تا زه پیدا کړی یم، تا ماته دا خوږ دین را نصیب کړی دی. اوس زه چې ستاره طرفه کوم حالات راځي زه به دغه باندې ډېر زیات صبرناک یم او شکر وباسم، ځکه چې تا په دې دومره چاپېرچلو په دومره غټو بنیادمانو کې په دې دومره ډېر مخلوق کې زه پیدا کړی یم او تا ماته خوږ دین را نصیب کړی دی او زه د یو دیندار او پاک انسان جوړ کړی یم. اوس د دې باوجود چې زه امتحانات راځي الله زه په دې باندې صبر وکړم، دا خبره زما او ستا دپاره ډېره زیاته ضروري ده چې په دې باندې عمل وکړو. دویمه دا خبره دا ذمہداري ده چې کله هم دغه نیک انسان دغه پاک انسان ته غوسه ورشي، پکار ده چې دا همیشه د پاره خپله غوسه په کنټرول کې کی او خپله لهجه همیشه د پاره نرمه استعمالوي. چا سره چې خبرې کوي په خوږ او په نرم انداز باندې کوي، چا سره بدتمیزي بد اخلاقي نه کوي. هو دغه انسان ته کله غوسه ورشي دا ولاړ وي، پکار ده چې کینی چې ناسي، پکار ده چې څملي یا د خپل ذهن اوخوځېږي د دې دپاره چې دې د غوسه سړی شي. نو پکار ده چې موږ غوسه نه کوو بلکې په نرمه لهجه او په اداب او په اخلاقو سره خپلې خبرې د خلکو سره کوو. درېیمه ذمهداري د دغه انسان دا ده چې دغه انسان به همیشه دپاره د خپل مور او پلار ډېر زیات احترام کوي. د خپلو نور ورونو د خویندو په نسبت باندې به دا ډېر زیات څه کوي، ډېر احترام کوي. ولې؟ د دې دپاره چې دا ډېر زیات نیک او دینداره انسان دی. نو چې دا نور هم کوي نو د هغو نه به زیات محنت او مشقت دا برداشت کوي، د خپل مور او پلار دپاره به خدمت دا کوي. د دغه انسان دپاره دا خبره ډېره زیاته ضروري ده، ځکه چې د دې مور او پلار په مونږ او تاسو باندې ډېر زیات حق وي. نو پکار ده چې د دغو دپاره مونږ همیشه دپاره قرباني ورکړو او د دغو خدمت وکړو. څلورمه ذمهداري د دې انسان دا ده چې همیشه دپاره د دنیا په کارونو کې انتهایی ډېر زیات مشقت وکړي، ډېر زیات سټرګل وکړي او محنت وکړي. ولې؟ ځکه چې بعضې موږ وګورو په دې ماحول کې